أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين طاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتخبين ولا ندائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فمعكم لا مع عدوكم بر محمد وأهل بيت محمد الصلوات سامعین محترم عزاداران سید شهدا و محبان آل عباد محرم الحرام پنځم ورځ ده عظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین علیه افضل الصلاة والسلام سراسر حمد و ثنا وینو د اخ پروردگار څخه هغوی موته دغه دسترخوان باندې یو وارې بیا دعوات راکړلو الحمدلله علی عظیم رضیتی زیاراتو کې خصوصا جامعه کبیره و اندیشان سره زیارت 40 و سراسر زیارت عاشورا صدا پکور دی موت و زندگی کی وی دغه زیارات کې خصوصا عاشورا کې ایوه نقطې طرف ته موت متوجه کوي صدا دور تاکید شوه د ور باندې زیارات باندې مثلا عاشورا باندې او 40 باندې اباس نه دی شوه د کې هغه نایاب دور دي څه هغه ته په ملويږي چې څوک د زیارات سره مربوط وي ایوه نقطې طرف ته موت امام متوجه کوي هغه د دې څخه غوړي د ولی الله معیات اپناو کې ولی الله سره همراه پاتې شي ولی الله تنها او غریب او بیل پرې نګدوي نو په کور دې د درې مقدمي اول ټیکا لکه څنګه کربلا کې غریب پرې خلو کچېری موت خپل زمانه حسین اجل الله فرجه الشریف اموت امام زمان تنها پرې نګدو کوفیانو غوندې کې نو بیا په کور دې د درې مقدمي موت ته خیلی دي صدق زیارات کې فاسأل الله الذي اکرمني بمعرفتكم ومعرفة اولیائكم ورزقني البراءة من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والآخرة دنیا و آخرت کې ولی الله معیات کې شولې د پاره د درې مقدمي نهایتا ضروری دي د چورته ویلې دي اندوی ورته ویلې دي موت خپل نه پیدو واقعا نه پیدو سو معیت امام څنګه اپنو کو هغه کې اول مقدمه هغه معرفت ده
موته ته یې ویلي دي که غواړې څه امام تنها د سره پاتې نشي پکار دی د امام معرفت حاصل کا معرفت ډیر مهم دی د امام د پیغمبر اکرم هغه مشهور قول څه شیعه سنی نقل کړی دی من مات ولم يعرف یا ټول اوس ده امام زمانه مات میتة الجاهلیه هغه جهالت مرګ مړ دی خدا د اوس معرفت نه مراد معرفت شخصی نه دی دا معرفت نه دی سپلوری سنمیدو کله دنیا ته قدم کې خلو جای شهادت کوم ځای وو نه معرفت شخصی نه دی ویل ډیر د کسانو څنګه ته معرفت شخصی موتونه زیات وو خې پیژندل شمر نزیات حسین شخصی معرفت شوته خې پیژندلو خو بیا قاتل جوړ شول پس مراد شخصی معرفت نه دی عمر سورو پلاری سنمیدو مور بزرګور سنمیدا دون نه دی کچری دا وینو د خوشی مرته عمر ساته هرملا او خلی د غټولو ته خروغ معلوم پس معرفت هغه معرفت نه غوړي څه موت او تدای څه دغه امام عدل نبی دی پیغمبر سره برابر دی څه شي کې اسمات کې علم کې هر و امر کې پیغمبر سره برابر دی کا فرق دی صرف اور صرف دغه خبره کې فرق دی سال ته نبوات ته دالته وصایات ته هغه نبی دی دا وصی دی نورا سلسله ټوله الهی دی هغه یا رب طرف نه رغلی و دویا رب طرف نه رغلی پس دغه معرفت رب ته مو ته غوښتي چې دغه معرفت کمای وو دی واجنه راغلل قاتلانو صف کې شامل شول موت ته ویلي دي که غواړي چې قاتلینو صف کې شامل نشي نو بیا معرفت حاصل کا و دغه معرفت نه بغیر لوړ نشي دغه دنیا نه چوکات لوړ دی هغه لوړ دی بیا موت ته دی واجنه تاکید کړي دي فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم اول شرط معرفت ډیر زیات ضرور اوس دلته سوال پیدا کیږي هغه سوال ده پروردگار عالم ایزن و شخصیات و ولایات و سرپرستی مو باندې ویلې هغه ته ولایات و سرپرستی ور کړه دا سوال پیدا کیږي مثلا هغه کې موت او ائمه دي چې دوی ته ولایات و سرپرستی ملو دي موت باندې اوله به تصرف دي موت باندې موت ذات نه زیات اختیار لري امام معصوم لري کني لري واقعا نه لري ویلی لري دی واجنه لري چې هغه موت او مصلحت باندې موت نه زیات پیږي موت سره علم دنیوي دی او سره علم الهي دی لدونی دی پس هغه علم لدونی واجنه موت او مصلحت باندې زیات پیږي لکه څنګه پروردگار بندا باندې بندا نه زیات پیږي اندسي رب طرف پر رستوله حجاتا بندا باندې د پروردگار هغه بندا نه زیات پیږي نو سوال دا پیدا کیږي ویلې دوی ته ولایات ور کړي دي ویلې نظام ولایي تشیع کې یو نظام مشروع دی یو رایج نظام دی موت پنه کې دی نظام ولایي څه ته یې کچېره حاکم هغه ولی والله وی یا غن نمائنداوی نو دغه ولایات دغه حکومت بیا رایج دی مشروع حکومت دی کدی نه هټ کر شو هغه ته ایمو اصطلاح کې ایمو اصطلاح یعنی شیعه اصطلاح کې هغه ته یې نظام طاغوتی نظام ویلې هغه نظام خدای طرف نه دی اوس دا سوال پیدا کیږي چې دوی ویلې دغه نظام قایل دي د ځنو شخصیات او ولایات متویل حاصل دي مو باندې ولایات ویلې دي امام معصوم دا مو باندې ویلې ولایات حاصل دي سوال خو دې چوک دنه پښتنه وږي تاسو ته مثلا تاسو امامونو ته رب طرف نه تاسو باندې ولایات ویلې حاصل دي امام څه مو ته حکم وکي زب امام حکم اطاعت مو باندې واجب شولو چونو چارو نشم کوي که چونو چارو وکړل امام مخالفت مو وکړلو و د امام مخالفت ای رسول الله مخالفت ته ای رسول الله مخالفت خدای مخالفت ته و خدای مخالفت جزا بیا جهنم ده ویل ما باندې امام ولایت فرض ده فرض ټول باندې ده خو ځنو قبول کړي دي ځنو نه دی قبول کړي اوس د مونږ پښتنه کوي چې د مو قبول کړي دي مونږ پښتنه کوي چې د تاسو باندې ویلي فرض دی نه دی جواب داده درې خصوصیات نورا ډیر زیات خدا درې
ډیر مهم دي. درې خصوصیات داسې دي چې هغه پروردګار عالم صرف او صرف خپلو نمایندګانو ته ورکړي دي. د دنیا بل یو فرد کې دا خصوصیات نشته. څنګه خصوصیات وایي چې پروردګار دوی ته ولایت ورکړي دي. هغوی کې اول خاصیت دوی ته کوم علم ورکړلو هغه بدون خطا دی. هغه علم کې هیڅ غلطي نشته، هیڅ غلطي. نن سبا علم ډیر ایڈوانس شوی دی، ټیکنالوژي ډیره مخته لاړه دی، خو بیا یا اشتباه ورکې شته، غلطي ورکې شته ورکې که نه. څو وخته مخکې هغه ابدوس څو کیلومیټره لاندې اوبو ته څه رسي، هغه ټایټانیک کومه کشته دی هغې لیدلې دپاره، حالان کې جدیدو سهولیاتو سره لیس و، خو بیا یا نه لاړو، نه ورسېدو، ختم شو. ویلې دې وجې نه څه هغه ټیکنالوژي کې غلطي راوړله. یعنی دوی کا علم اگر چې ډیر ایڈوانس دی، خو بیا یې غلطه چانسز ورکې شته. رب طرف نه کوم علم ملاو دی هغه کې غلطه چانسز نشته. نوح علیه السلام کومه کشته جوړه کړې وه، اگر چې نوح کشتي ساز نه و، کوزاګر و، کوزې به جوړولې، خو کومه کشته چې خدای علم سره تعلیم سره جوړه کړه هغه څنګه ټولې دنیا باندې وګرځېده، و څنګه سلامتۍ سره لنګر انداز شوله. دنیا ته دا وخیل سخت دور کې نه ټیکنالوژي نه ما نه علم نه ما مثلا د ضرورت ترقی نه وکړي، خو خدا علم هر وخت هغه لپاره زمان او مکان شرط نه دی. پس دوی ته داسې علم ورکړی دی چې هغه علم کې څه غلطه نشته. دې وجې نه دوی ته ولایت ورکړی. دا یو دلیل. دویم دلیل دوی ته ولایت او سرپرستی دې وجې نه ورکړله چې پروردګار عالم دوی کوم عمل دی هغه عمل بدون خطا دی. عمل کې غلطی نشته، خطا نشته، یعنی عمل معصومانه. ایما تو آریو حجات معصوم دی، معصوم علی الاطلاق. اگر چې دغه نظریه کې ځنه اهل سنت هم سره شامل دي چې هغوی هم معصوم علی الاطلاق معصوم بولی. هر زمانه کې مثلا که تبلیغ کوي یا معصوم دی، ما تو په نږدې پیغمبر که تبلیغ نه کوي یا معصوم دی. اندسی ولی الله آر وقت هغه چه دی معصوم دی، عملی بدون خطا. چه دنیا کې بل چوک دسی نشته چې هغه عمل کې غلطه نه وي. یو خو راته وښیي چې هغه عمل کې غلطه نه وي سوای ما تاسو معصومونه. بل چوته دغه فضیلت نه دی حاصل، نه دی ملو، و دا رب طرف نه دی، رب طرف نه دی. پس دغه حیثیت واجینا پروردگار عالم دوی ته ولایت او سرپرستی ورکړله. دریم سره مقار دی، دوی ته ولایت او سرپرستی ویلې ورکړله. دی واجینه ورکړله چې پروردگار عالم دوی زړونو کې د پروردگار مخلوق سره یو عجیبه مینه واچوله، یو عجیبه عطوفات، یو عجیبه محبت د پروردگار بندگانو سره دوی زړو کې واچولو چې هغه مینه باعث جوړه شوه چې پروردگار دوی ته ولایت ورکړل. عظیم و اهل بیت باندې بلند صلوات. تشبیها لکه څنګه والدینو مینه د بچیو سره. پروردگار والدینو ته سرپرستی ویلې ورکړله بچیو باندې. دی وجنه سي بچیو مینه دې زړه کې. ایمو ته مشهور فقها دغه فتوا ده س بچه لور کچیر ازدواج کول غواړي په کار دې س پلار نه اجازهات واخلي. پلاری ولی ده سرپرست ویلی سرپرست ویلی ولی ده دیو اجنا سی پلار زړه کې دغه لور مینه ده محبت ده. پلار هغه ولایات نه سوء استفاده نه کوي، ناجایز فائدہ نه خلی، بلکې دغه لور مصلحت لپاره کار کوي. خپل تجربه ذریعہ سره، خپل علم ذریعہ سره یو داسې ځای وته لټوي چې هغه دې لپاره مناسب وي. دی وجنه ولایت ورکړلو. خو چې ته والدینو مینا، چې ته اهل بیت مینا، ای والدینو مینا غریزی ده، فطری ده. ایماوتو امامانو مینا هغه الهی ده. ای باورې باندې یو کس رسی مولا امام رضا علیه افضل
علیہ افضل تحیت و ثنا خدمات یا ابن رسول الله معذرات سره یوه پوښتنه د نه کوم مولود ته کو بسم الله مولا دا راته وایي څه د پیغمبر ته ابوالقاسم نه ویلی یایي پیغمبر یو لقب ابوالقاسم نو امام اول هغه کس حیثیت و مطابق آسان جواب ورکړو مولا به سایل لیدو چې تو مرحله مرتبه کومه یوه د هغه په مطابق به جواب ورکول وش مقصد دا نه و چې امام سره صرف انده یو جوابونه مولا دو دی دیواجن ابوالقاسم نمیگی چې یو بچای یو فرزند قاسم دی دیواجن ابوالقاسم یعنی د قاسم پلار نغه کاسو ته سی ابن رسول الله دین د پیغام حکم اهل بلی لگ جوار جواب روک مولا دوتی دیواجن ابوالقاسم نو تیس آیا امیر المؤمنین قاسم نه ده یا علی انت قسیم النار والجنه یا علی جنت و جهنم تقسیمونه تی قاسم یعنی تقسیمونه پیغمبر د امیر المؤمنین هم مربی ده یعنی علی غنده که شخصیات های پیغمبر غویگی کی تربیات شوی دی دی واجی نه ابوالقاسم نه وته ای مقصد مدغه جمله سره دی بیا امام یی پیغمبر دی یی اول موتا مون ورسته ایما فرزندانو ته امیر المؤمنین سرای ما یولا سو فرزندانو ته پروردگار ادغمات خلق او ابوات ور کړي دی یعنی ادغمات پلرانی جوړ کړي دی یا علی انا و انت ابوا هذه الامه یا علی ز وته ادغمات پلرانی یو پس لکه څنګه پلار ته ولایت حاصل ده اندسي پیغمبر یې مو ته ولایت حاصل ده خلکو باندې اندسي مولا امیر المؤمنین ته ولایت حاصل ده تا زمانه امام اجل الله فرجه شریف دغه ټولو ته ولایت حاصل ده چې پروردگار عالم دوی ته وا مینه ور کړی وا ای دوی سينو کې وا مینه چولی وا د مخلوق سره دغه ما سره څنګه ولایت نه سو استفاده نه کوله و مو ویلا چې ته بلور مینا چې ته اهل بیت مینا مجموع البیان کې تبرسی بزرگار یو روایت نقل کوي هغه یې سلک څنګه یو بلور خونی کې څکله بچي یو تستر کې غړوي چې مثلا زنه بچي کاهل دی المنځ کې سستی د بلور ډیر مثلا اندېخنی کې ډیر وته خفه کیږي چې د بچای مو ویلي دین طرف ته نه رسي ته صبح اندېخنا وی په ګورا دې چې د اندېخنا وسدو بچایو حواله سره چې د بچای مویلی دین طرف ته نه رسي دین ویلې یغی دی دین ویلې بغی دی دا غټه اندېخنا دی په کور دې چې د آری و مهربان پلار زړه کې د اندېخنا وی چې بچای مویلی دوسی شو ویلې چې مسؤل یم چې مسؤل یم پښتنه رنه کېږي چې بچای مو دیر کړو ته اندسه پرې خلو اندسه وینه پرېږدو توفیق به پروردگار نه غوړو ویلې چې نن سبا زمانه بچیو تربیات ډیر سخت دی ویلې چې مربی جیب کې دی اوسره مربی یو نه دی هزارها کسانی موتوي بچیو مربیان دي تربیات دي کوي غیر حصي تور باندې د نیټ او انټرنیټ 3G 4G وغیرہ او سیسا دا ټول مربیان دي دا ټول موتوي بچیو تربیات کوي غیر حصي تور باندې موتو لسونو نه دوزي کنه دوزي چې ته د موت خبر ور باندې اثر کوي ته واو ته هغه پینځه ده ویلې دو دیو جن سم مربیان زیات شول اوس دی وخت به زوت توفیق خدای نه غوړو خدایا مت توفیق نه یاد کې خپل بچیو د سي تربيات وکړو څنګه امامت سو امامان یې غوړي خو بیا ضروری ده کوشش وکړو د سي ماحول واقعا ډیر عجیب ماحول دی ته کې خراب نشي رسکه خراب شو لوس نه دی وری وته وته نن سبا ماحول ډیر پس یې لکه څنګه یو بچای تبرسی بزرګور یی ایو بچی ته پلور اندېخنی کې دی اندسه به دغه پیغمبر ابتدای اسلام کې څکل استر کې غړولې دعوت ورکولو زنو کفار به پیغمبر دعوت اهمیت نه ورکولو شرک او کفر به نه پرخلو نو دا پیغمبر به ډیر زیات خفه کېدو و دینه قیمتي جمله دا ده چې پیغمبر څخه معصوم ده د الفاظ نشته هغه تبرسی بزرگواری اسمو الفاظ نشته څنګه بیان کوم یی څه گویا هغه کمای ځان کې محسوسه ولو حالون کې پیغمبر کې کمای نشته احکامی جبران د پر به څه کول شپه او ورځې عبادت به کول ټول شپه په قیام کې ویلوړو
تاریخ کې داسې یو چوک عبادت گزار نشته چې هغه ته پروردگار ویلي وي چې لږ عبادت کام کا سوای موت و رسول سوای موت و رسول خطاب ته کېږي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى پیغمبر یو لقب طه دی طه ما دا قرآن تو باندې دي د پاره نه دی نازل کړي ته خپل ځان مشقات کې واچوي دوره خلکو غامه ټوله شپه ما ودرېږه څه مبارک قدمونه د تڼاو کې شول څومره مهربان دی دیو اجنه ولایت ورکړي څنګه نه غوړي حتی داس یو مشرک جهنم ته لوړ شي ویلې لوړ شي جنت ویلې لوړ نشي دغه کیسې نه دوی مینا خاروغه د توضیح کیږي یو يهودي جوان دی خو پڑھا لیکھا دی ایجوکیټډ دی پیغمبر بر غوښتو هغه يهودي جوان مدینه کې وو تا ویل به چې د مسلمانانو ته پڑھائی او لیکای وخیا پیغمبر تعلیم سره دروه شوق او دروه مینه یو سره خو څو ورځې یې چې هغه معلم نه راغلو پیغمبر پوښتنه وکړه چې هغه معلم څنګه نشته څنګه غایب دی چې ورته ویل چې یا رسول الله بیمار شوی دی پیغمبر د خپل اصحابو ته یې سارڅوی پچیګو ایادا ته پوښتنې ته ورسو چا پوښتنې ته يهودي پوښتنې ته مینه وکسوي راغلو ته چې هغه يهودي جوان مور او پلار سار ته ته نوستي بهوش شوی دی یعنی بیماری ډیره سخته او بهوش دی کله به بهوش شو کله به هوش کې راغلو پیغمبر وته کې نستو چې کله هوش کې راغلو ته دغه او جوان ایتو مو باندې احسان دی ستو مسلمانانو ته تعلیم ورکړی دی زره غلې هم چې ایتو احسان بدلا احسان سره دی کوم دلته بیبي جملې طرف ته بریکټ کې اشاره وکوم پیغمبر تعلیم سره سره شوق پیغمبر معلم څومره احترام کولو چوک هغه معلم يهودي وو مسلمان نو خو بیا یا پښتني ترغلو چې ولا چې ته ما باندې احسان دی ځنه کسانو ته یا ځنه معلمان ویرغلی وو تری منګال معلمان ویرغلی وو ٹھیک دے مسلمان به تو نه بللو ٹھیک دے تو نظریه کې مسلمان نه صحیح خو کم از کم انسان خو آلتا پیغمبر مسلمان پښتنې ته نه ورغلی يهودي پښتنې ته رغلی او دی عنوان سره رغلی چې تا ما باندې احسان دی دالته دوی تاسو باندې احسان وو پیغمبر قانون داده چې احسان بدله احسان سره ویر کوي خو زه څه خبر یم کوم عنوان سره وایم دغه ته د مسلمانانو خطاب څنګه وکړ آیا دای پیغمبر پیروکار وو دشمنان اهل بیت لعنت خو واقعا دوی نه ګیلا نه دی پکار ویلې چې دای ابو جهل و ابو لهب اولاد وو پیغمبر راغلو ته چې جوانی ته مو باندې احسان دی زه نه غواړم چې ته لاړ شي و جهنم ته لاړ شي زه غواړم چې ته لاړ شي جنت ته لاړ شي کلمه ولویلا چونکه مور پلار هم موجود وو دغه يهودي جوان با حیا وو مور پلار نه حیا وکړه نه ولوسته کلمه حیا یو عظیم صفات ده بیا به هوش شو اوس وخت سمینه وخت يهودي جوان ته ور نوسته هوش کې دوباره راغلو پیغمبر وته نوست وو چې کله دوباره هوش کې راغلو وته دغه جوان نغوړم ست جهنم ته لوړ شي دووري والدینو یا ناانصافي نه وکړه هغه بچی ته دی څه بچیا مونږه ما شرمېږه که پیغمبر دین د خواخ وي نو اپناويږه کلمه ولویلا هغه جوان کلمه ولوسته پیغمبر لاس باندې لاس کې خللو کلمه ولوسته دنیا نه لاړو نو دالته یو استاد دی هغه یې څوک څومره مهربان دی یو يهودي ور نه پرخلو چې جهنم نه رخلاص کړو جنت ته داخل کړلو یې سبیا موت پرېګدي
واقعا نه مپرېږدي، ډېر مهربان دي، ډېر کریم دي، ډېر مینهناک دي. اندي واجې نه خو یې ولایات ویر کړی دی، اندي واجې نه خو یې سرپرستی ویر کړی دی. و ما ورته ورته ویلي دي چې دوی ولایات اپناو کوي. دا ډېر مینهناک دي، هر چا پسې مات سوی. ما ورته یو امام دی پردې غیب کې دی، څومره ما ورته سره مینه کوي. هغه نه زیات مینهناک واقعا ما ورته سره نشته. پکار دی راشو دغه امام غاګ باندې لبیک وایو، څومره مینهناک دی. چې ما ورته ګناه څه کله ویر شي ژاړي راته، خدای نه مغفرت غواړي، خدایا ایما پلانکای وبخښي، نشو پوی. مولا مهدی جان باندې بلند صلوات. نو واقعا بیا حق لري که نه لري چې موږ دوی ولایات اپنو کو. پروردګار دوی ته ولایات ویر کی، دوی ته سرپرستی ویر کی. یو ورځ باندې راوی دی چې شپې ټایم دی، ما سجاد مولا ولیدو چې مټو باندې وا درنده کڅوړه دی، ونول وی داغه کڅوړه. زه په منډو منډو راغلم، مو ویل چې زه آسکه کوم مولود موتی چې موته پرېږده خپل بوج زه خپله حقدار یم چې آسکې کوم. مو ته کو که غواړي سره سره لاړ شي هر څه. یی چې زه اوسې روان شولم، تیاره دی، ماښام دی. یی چې یوه چبوتره وه، یوه صفا وه، یو ځای و چې هلته غریبان، مسکینان، فقیران به پتې کېدل. خپلې خونې یې نه وي. ابتدای اسلام کې ډېرې غریبانې وي. مولا د طعام رخصتې دی، ما ته یا نیم راکړل، څه ده نیم ته تقسیم که نیم به زه تقسیم کوم. یی چې ما یوه ته ساعت هغوی خو بیولي وو، یا هغه سهار ته مکې خلل، خو یی چې لږ ځیر شوم، څه ذریعې سره مشامې ذریعې سره رڼا وکړله، ومو پېژندلو. مولا ته مو ویله یا ابن رسول الله دا خو تا منونکي نه دي، دا خو تا پیروکار نه دي مولا، دا خو تا مخالفین دي، دوی ته ته څنګه اتهام ورکوي. نو مولا دوی ته چې زه دې پېژندم چې ما مخالف دي، که دا یې ما شیعه وي نو بیا به دا شی اتهام نه و. بیا یې دوی که شیعه وي نو دوی بیا یو خصوصي احترام باندې واجب و، چونکه دای مو منون کی نه دی، بیا یا احترام کوم. لکه څنګه پروردگار دوا قسم ته رحمت دی، یو رحمت عمومی، یو رحمت خصوصی. همداسې رب طرفه نه رستولی هر یو ولی دوا قسم ته رحمت دی، یو رحمت عمومی، یو رحمت خصوصی. ای خدای رحمت عمومی کافر ته شامل دی که نه دی شامل؟ کافر دی خدای رحمت عمومی نه استفاده کوي که نه دی کوي؟ د ځمکه، د هوا، د اکسیجن، د میرسترګې انرژي، د اوبه، د رحمت عمومی دی څه هر یو د استفاده ونه کوي. امام دی چې مو یا معدن رحمت یو، ایمو دوا قسم ته رحمت دی. رحمت عمومی هر چا ته شامل دی، رحمت خصوصي ایمو خصوصي منونکو ته شامل دی. که دا شیا وی بیا دغه انداز کې موی دوی خدمات نه کولو. دیواجی نه ولایاتو ته ویر کړی دی، دیواجی نه سرپرستی او ته ویر کړی دی. نه صرف دا، حتی دا دخنه ته زړه سيزیدو چا حوالی سره څه موت او رجا یو مولا ابا عبدالله الحسین. حتی دا څه عبید الله حور جعفی، دو هغه شخصیات هغه کاس دی څه سفین کې مولا مقابله کې جنگېدلی دی، مولا په خلاف جنگېدلی دی. اندغه عبید الله حور جعفی مکینا مولا قافله وتلی دی، دویا ورسته وسې وتلی دی خلخانی سره. مولا دوا وری خپل پرسنل خیمې ته ورغلو. څه دوته یې څه عبید الله ایتو مزیخ نه دی، ان لک ذنوبا کثیره، ایتو ډېرې زیاتې ګناهونه دي. ویلي څه ما ته پاته دی چې سفین کې ایما پلار په خلاف جنګېدلی، خو زه راغلی یم تا ته امید دیر کوم راشه ما سره شفاعت د زه ذمهوار یم. څومره مهربان دی، څه نه غواړي دښمنه جهنم ته لاړ شي، خو هغه ورته بانې سانې جوړې کړي. کسه تعلقاتو سره چې چوک راشي هغه امام سره نشي راتلی. بانې دوته کوي مولا ما اوس تازه تازه کور جوړ کړی دی، هغه کور کې نه یم اوسېدلی، زه نه غواړم نه تا طرفداري غواړم نه هغه طرفداري غواړم. اندی وجه نه رهبر یې چې ځنه ځای کې سکوت هغه دښنه حمایت دی. چې کله تو ته حق واضح شول چې حق پلنکي سره دی بیا حمایت وکړه. دالته اوس دي ته خواه پاته و چې یو طرف ته حسین دی بل طرف ته یزید ابن معاویه دی. حق حسین سره دی خو بیا دایي چې نه تا طرف یم نه شام والا او طرف یم. مولا دوتی څه راشه هغه دوته کوم مولا زندګۍ نه مو خواند نه دی خسې لږ خوندونه ونه واخلم. اوس هغه ته څه پاته چې اصل خواند خو حسین سره معیات کې دی، همراهۍ کې دی.
چوک څه حسین سره شو هغوی اصل خوندونه وغوښتل واقعا د دنیا څه خوند دی څه لذت دی که خاټې کاله دی اندیزې پورې خوند دی که آر چې دی صرف څو لمحې خوندونه یې دي اصل خوندونه هغه وغوښتل چې چوک حسین ته راغلل هغوی نه خو پوښتنه وکړئ واقعا هغوی حس کړل خوندونه هغوی دار کړل دی واجې نه راغلل په زوره یې ورته ویله څه څوی هغوی ورته ویله نه مولو څنګه لوړ شو ویله یې ورته که نه یې ورته ویله ویله یې ورته تاسو تلای شو هغوی ورته ویل مولو تا نه بغیر زندګۍ کې خوند نشته لطف نشته خوندونه خو ټوله تا سره دي نو دا ورته کوم مولا خپله خو نشم درتلای قیمتي توره دی در سره دا در کوای شم قیمتي واز دی در سره دا در کوای شم داسې واز دی څه ما نه څه چا فرار کړی دی زه یې اوسې رسولی یم و ما که چا نه غوښتی دی فرار وکړم زه یې ونه فراري جوړ کړی یم مولا د څه ورته لا حاجت لی فی رمحک و فرسک ما ته نه توی تورو ضرورت شته نه توی وسانو ضرورت شته ما ته تویا ما دپاره ضرورت نشته ما ته تا دپاره ضرورت دی زکه تا غواړم تا دپاره د غواړم ځان دپاره د نه غواړم څه زه مجبور یم نه مجبور نه یم نفس مطمئنه حسین باندې بلند صلوات زکه تا غواړم تا دپاره واقعا امام څه ما ورته غواړي خو ما ورته ځان دپاره مه غواړي څه جهنم نه نجات راکړي اخذ ورته کوم مولا ما معاف کړه نو مولا کسه بیا اخري جمله یې څومره قیمتي دی ورته د کو که مدا ته مه نشي راتلی نو دوره وریا شه دوره وریا لاړ شه څو لمحې وروسته زه استغاثه کوم زه غږ کوم هل من ناصرین ینصرني که هغه غږ د واورېدو لبیک د نه ویله ابدي به جهنم کې پروت وي وریا شه پس دیخنه سره یې دوره مینه ده پس دې وجې نه یې ولایات ورته عطا کړلو اوس واقعا چېته خدای طرف نه رستولی و چېته دنیا نظام دنیا نظام ولکه موت سره مینه کوي خپلو مفادو دپاره یې کوي همداسې دی یا نه خپل مفاد دي خپله خویلې ونه ورکه د دې وجې نه موت سره مینه کوي څه کله خپل مفاد ته ورسېږي بیا نشته دنیوي نظام الیکشن وغیرہ وکسوی خروغی وکسوی لیدلی ما دی صرف خپل مفاد لپاره څه یی زه تو حامی یم زه تو غمخوار یم زه تو ناصر یم خو څه کله کار ورغیږي بیا خپل جیب ډکولی سي لګیا دي ما خدای باندې قسم الهی نظام نه هټ کر ایچا کیا مینه نشته خپل د پروردگار دغه بندگانو سره ایچا سره مینه نشته که خلکو سره مینه ده صرف اور صرف خپل جیب و خپل خېټې مینه ده وسره وګرنه مواملیدل خروغ ملیدلی دي پس اندی واجی نه یې څه الهي نظام واخلوی دا یوه جمله بس بیا برکټ کې وایم څه دا څومره خواري څه ما ورته جمهوریت دپاره کوو د وټونو دپاره کوو همدغه خواري که چیرې ما ورته د زمانې امام رتللي دپاره کړي وې څه یو مولا به ما ته خواري برباده کړي وه واقعا پروردگار نه برباد خو پروردگار یې رته څه تو ته سره مای حجت ضرورت نشته تو ته ضرورت د جمهوری نماینده تا اندوی سره خی اندوی سره مشغول خی ایمان نماینده حقدار ته نه یې څه درته در وایستوم واقعا حقدار یې نه یو که راوایستوي بیا یا کربلا والا غوندې کې بیله یې پرېږدو دیواچې نه یې نه رستوي کوفیانو غوندې کې بیله پرېږدو دې واجې نه یې نه رستوي یا چې یو وارې عاشورا کفي دی تا عاشورا بیا تکرار نه کوم دې واجې نه یې نه رستوي آیا ما ورته تیار یو امام دپاره واقعا نه یو تیار زړه سره نه یو تیار بس صرف پلانکای صاحب راشي ما ته پلانکای شی راکړي پلانکای صاحب راشي مولا ما ته دوی د لږ لږ څه ډېر بهتر دي تو ار څه نه همدا دیایو که نه دیایو یایو
یا یود پس اندی وجه نرته یایز نه ایتو مینا نشته ایما حجات سره ایتو خپل مفاد سره مینا ده پس پریک ده واسه ده چا سره ده مینا ده اندوی سره مشغول خی اندی وجه نه موتو باندې ظالم مسلط ده د ظالم مسلط شولا د موتو خپل کردار واجه ده موت زمانی امام پر د غیب کې انتظار د اندی خبرې د پاره سو دوی به موت استغاثه وکي مو ضرورت به محسوس کی خو موت ټس مسن کیګو اندی واجب موت مشغول یو انداشه واقعا انداشه به مشغول وو سو پوری مس خپل زمانی امام حجات ضرورت محسوس نه دی کړي دا ظالم به ور پوری مو باندې مسلط وی دغه زلات کې به ور څوم ډوب کې کوم زلات کې وای زلات واجه او علات از خپل یوم پروردگار نه دی پروردگار خو هیڅ مصر نماینده شته ایتو منتظر دی تو وګوره زه ته دروازه ته ته غواړې نه نو چیشته دروازه پس واقعا مینه منشتو اغ الهی نماینده سره مینه مچو سره ده انده دنیاوی نماینده گونو سره اندی وجه نه نرستوی امتحان یو واریو کربلا یو واریو کچری کربلا نه ورغلی هغه حجات بیا راتلو خو کربلا مانس کې ورکه راغله انسان امتحان شو انسان ته مای حجات برداشت کولی صلاحیت نه لري دی واجب نه یوم دروازه ول باس کفی دی بیا نه غوړم څه دوباره عاشورا تکرار شي دی واجب نه رستوي پس قسمو تو خپل امام نه خو بیا یا امام سمرا مینا نوک دے سمرا مینا نوک دے بیا رته یوش یا او تاسو خو زه پویر کړم خو زه تاسو نه پویرو تاسو خو زه پویر کړم واقعا مو تاسو پویر کړی دي سبي سر وضو صدقات چاو چاپن یاد چې خپل خل خلام خدای محفوظ وسته اگر چې امام تو صدقې سره محفوظ نه پتی کیږي یا غي حفاظت سیما پروردگار خستی دي خو چې ته خپل امام په نامه باندې مو ته 2 او 15 روپے صدقه ور کړی دي نمده ور کړی مقصدات مولا تر نه پویری واقعا نه پویر دي خو چې چا نه امام پویر دی هغه بیا خسارې سره روبرو دی پس اندی واجب نه چې تعلقات دومره ځان ته جذب نه کی چې حجت خدا د یاد نه وسی اچو کی چې جذب کړل هغه بیا لوړل ولی الله پرېګ دولو ویلی چې تعلقات والتا دنیا حاصل ولا وا کچری موت او نگاه انداوی نو موت مغایو پس که غورس الهی نماینده روشی بگورده سه موتا زنونو که لگ حرکات رو ولو نا موتا آقا بگورده تا نا تا با موتا چه ورسوی دا چه سرکوی دا ایتا ما بانده احسان نده واقعا موتا دا عقل دمرا زن وقت انسان زمیر دمرا خوبی ولی چی خپل حق تا دیر کوي شکریه آقا ادا کو نه دای ما خپل حق ده ز خپل حق باندې تا څنګه شکریه ادا کوم واقعا دا څه سره کوي دای چا دی دای مو تو خپل حق دی خپل حق نه خپل شکریه ادا کول د عجیبه خبره نه دی عجیبه حماقت نه دی خپل حق مده ز په کور دي تو نه مطالبه وکم چې مو ته خپل حق راکا خو نه ز ډیر زر غولېګم لکه څنګه کربلا ولا ډیر زر غولیدل ځنه روایت د سیدی څخه کربلا ته ځنه کسون رغلی او صرف خرما او څو ګوشي حاصلولې د پاره خرما او حاصلولې د پاره رغلی او کربلا ته مو ته انده شي یو کنه صرف مملی غوندې کې بس ټیک د خپل حق نه یا صرف نظر ایمو ته حق دې دغه نمائندګانو باندې اغه حق اظهار زویل نه کوم ایمو ته علاقه څومره پسمانده پاتې شوی دی کلیجونه د شتاخ په علاقه کې نه یونیورسيټي نه هغه خوریا خبره ده اندسي دنیا چې ته ورسېده او موت امغاسي سب شود واقعا وریا پوتی پس موت اند کو سره مشغول دی واجنه ولی لورنا پټ ستلې نه تاسو حقدار نه یو کله ته بیدار شي به دروستم پس په کور دې مینا هغه سره وکړو هغه د موت سره ای موت ځان د پاره مینه کوي دوی موت سره خپل جیب د پاره مینه کوي خپل خېټې د پاره مینه کوي وګورنه اسی زمیاله بار ما زمیا خو موت دی بار اریو کا زمیاله ما دی بیا دی زمیو بیا ته چې قیامت پورې څو پورې زنده یم ور پورې د زمیوم اسی چې عقلمند انسان نیو سراخ نه دوا ور یغتا
منګور مثلا ازیات نشي رسوي خو دوه ورې خو پرېږده څه موتو ته 1000 ورې او ورسوي یا مغیل یارې باندې روان یو پس راته ویلي دي څه نه ولی الله طرف ته راشه ویلي دا تا سره تا دپاره مینه کوي دویم شرط انده که چیرې ما ورته غواړو څه امام همراهی اپناو کو امام نه جدا نشو هغه دا دې څه ما ورته سره مینه دی پس اول معرفت دویم فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم اول مقدمه معرفت دویمه مقدمه معرفت اولیائکم معصوم دی که غواړي مو سره پاتې شي وی خیمې لاندې نو ما دوستانو سره مینه وکړه ما دوستانو سره مینه وکړه الیکشن داور روان دی بیا مچوک تقسیم نه کیږي اتفاق و اتحاد پروردگار نعمتونو نه بهترین نعمت دی بیا مچوکو نه غولوي ویلی امام دی که ما سره یوې خیمې لاندې پاتې کېږي نو ما سره مینه وکړه چا سره زه مینه کوم چونکې ما محبوب دی هغوی سره مینه وکړه ما او تاسو دلته راجمع شي یو چی راجمع کړي یو ولایت راجمع کړي یو ولایت داسې دی لکه تسبو کې تار څو پورې هغه تار سالم دی وره پورې تسبیح یوه ځای کې دي منظم دي که هغه تار وشکېدو تسبیح ته تر بهتر کېږي ولایت هغه تار دی پس که مو سره مینه کوي امام محبوب سره یا مینه وکړه که چیرې امام محبوب د پرېږدولو بیا زه تا سره مینه نه کوم جحفه کې یو کس راغلو سواری باندې سوار دی که څه دومره دقیق دی امام خپل محبوب حوالې سره واقعا ډېر دقیق دی ډېر تعصب دی ورکې خپل محبوب خپل شیعه عنوان سره سپرلی باندې سپور دی واس باندې یو کچر باندې یوه کس ورته وویله چې زه ډېره ګرمي دی پلنکي چې پورې مایا د سره بوزه بیړه دا نه دی لږ مه بوزه خو دې اهمیت نه ویر کړو موتو ته که ځنه وخت باندې ګاډی وي سره چوک غریب و مسکین لاس راکړلو بیړه مه نشته په ګاډی سوار کوم وگرنه دا رزلټ څه د مولا یې ورته سنو کوي مولا د هغه کس دی چې تا یې ما هتک ویلې وکړلو زیارت یې راغلی دی مولا هغه ده ورته کو ما ورته غوندې کې مثلا غوږونه یې ونیول مولا زه یې تا زیارت ته راغلی یم زه بیا یې تا هتک مولا ده ورته آیا تا یې ما هتک وکړلو ما بېزتي ده وکړله ما انسلټ ده وکړلو ده مولا نه ده پوهېږم کوم ځای کې مه کړی دی ته د کو جحفې کې چې ته روان وې سپرلی باندې سپور وې ما یوه منون کې درته ویل هغه ځي پورې مایا لږ بوز تا نه بیړه وه نه د مجبوري وه ویلې د پرېښلو ویلې د پرېښلو یغه هتک ما هتک دی پس که غواړو چې امام سره یوې خیمې لاندې پاتې شو پکار دی چې مؤمن هتک ونه کړو وګرنه امام به راته وایي چې سا بهر وځه امامین عزت امام باندې ډیر ګران دی اندی واجنه فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم اول شرط معرفت امام و معرفت اولیائکم اولیاء یعنی دغه امام اولیاء معرفت اولیائکم دریم شرط ورزقنی البراءة من اعدائکم مولا دی که ایمو ولایت و مو سره معیات کې پتې کېږي نو ایمو دښنه براعت اظهار وکړه ایمو تولو تبرا دی ته تبرا ایمو دښنه کردار اپناو نه کې ایمو دښمن مو باندې خوشحال نه کې داسې کردار اپناو نه کې چې دښنه پیغور درته وکړي چې تیای حسین منونکی چاہے هغه جنگ دی چاہے هغه صلح دی زه په کار دی امام والا کردار اپناو کوم دښنه والا کردار اپناو نه کوم زه حسینی یم زه علوی یم زه جعفری یم زه مهدوی یم زه غیر پیروکار نه یم زه د امام منونکی یم زه یو نیم حرکات وکم امام سی خلک ګوتې سیخوي چاہے هغه جنگ دی یا صلح دی اشارې سره پوهېږو اماما جنگونه کړي دي اتیا جنگونه یې کړي دي اتیا جنگونه خو چیرې ته یوه جنګ کې وښیه چې ته حدود یې پیمول کړي د امام پیروکارو جنگ جمل کې
ځکه مولا ولا فوج ته فتح ملاو شوله دغه فوجیان پاڅېدل چې هغوی ولا کومه اسلحه وه کنګلې تورې نیزې هغه اوچاتې کي مولا دوی ته که خبردار لاس ویر نه وړوئ ورته گفت مولا دی تا په خلاف نه و رپسېدلي ته گفت ټیک دی رپسېدلي و خو مقابلې کې هغه څه دي مسلمانان دي مال جایز نه دی که مال جایز دی ته یوه نکته به زه ډېره اهمیت والا نکته دی ای مولا فرمان دی ته گفت که مال جایز دی نو بی بی عایشه په باره کې څه یایي وی ویلې چې څوک جنګ کې اسیر شي هغه بیا کنیز جوړیږي آیا دا حکم زه کوای شم امام دو ته یایي واپس شوی پس ما ورته دا احتیاط وکړ د یار ته ویلې دي کومې و جنګ باندې تللی دا به یې راته ویله خپل فوج ته به دا نصیحتونه کول څه خبردار ونې ونه ویوئ خبردار وړ بچي قاتل نه کوئ خبردار ښځو ته څه ونه ویوئ زه امام پیروکار یم دفاع ما باندې واجب دی خو دفاع خپلو حدودو کې حدودو نه هټ کر پکار دی چې زه یوه قیمت باندې حدود پایمال نه کوم ویلې چې زه د علي منونکی یم زه د حسین منونکی یم ما ته ټولو نه مهم خپل مولا خوشحالي دی چې ما مولا ما نه خوشحال شي ما نه مولا خفه نه شي زه نه داسې کردار ونه کوم چې میډیا دور دی میډیا دور باندې صرف اما هغه یو کردار اما هغه فتح شکست کې بدلوي خاروغه دته پاته دی حزب الله د کله نه جنګیږي یهود سره اسرائیلو سره خو چې ته یهودا اوسه پورې داسې نه دي ویلي چې حزب الله دا وکړل نه څه میډیا باندې رسي یا د دعای مثلا جوشن کبیر تلاوت کې مشغول دي یا زیارت عاشورا یا زیارت اربعین یا تهجد باندې ویلوړ دي موضوع حسین منونکي ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ بس معیت امام دو پرا دغو درو شرط و ضرورت امام معرفت اولیاء اللہ معرفت دخننا براعت یعنی دخننا براعت سے دخن کردار نہ براعت چوک موتا گوتا وچاتا نکی چتا دا حسین منی پکور دے حدودو کے لوڑ شم بس نور مذہیم نہ جوڑی گم واقعاً کدغ لیاری بوندی سو پکور دے سے شرعیت و لحاظ وستو دغه ډیره عظیمه لیاره دی ډیره قیمتي لیاره دی که قیمت لیدلې غواړي نو عاشورا ته سترګې وغړوه څومره بھاري قیمت یې ادا کړو حسین دینه غټ قیمت څوک ورکوای شي دغې لیارې حفاظت دپاره چې کوم حسین ورکړو نشي ورکوای عهد شوی ټولو انبیاو اولیاو ته دغه معرکه پیش شي او داسې نه وه چې صرف حسین په مخ کې دا کاغذ یخې شوی دی حسین دغه باندې دستخط کوي که نه کوي ټولو انبیاو ته یخې خو ټولو ویله نه موږ سره دوره سامان نشته موږ سره دوره سامان نشته خو چې کله مولا ته پیش شو مولا لس ورځې باندې پروردګاره ما سره د ټوله سامان شته ما سره د ټوله سامان شته واقعا هغه ټوله قیمتي سامان سرمایه حسین سره وه و ټوله خدای لیاره کې داسې ویر کړه گویا څه انداز وکړو لږ حسین انداز زده ځانې مکروزو بللو نه طلبګار تقبل منا تقبل منا تقبل منا یا غیاث المستغیثین د فریاد کولی ولو فریاد اوریدون کیا پروردگار ای حسین فریاد واره مانا قبول که دغه قربانی مانا دا قبول که دغه قربانی سمره قربانی پیش کړلې نن مختصر به عنوان توسل د هغې عظیم قربانی تذکره چې کربلو کې دو شخصیاتو خپله ټوله سرمایه حسین نه قربان کړه آرزه حسین نه قربان کړل یو مسلم ابن عقیل یو اولیاء مکرمه اولیاء مکرمه دوا زمن و عبدالله ارضای حسین نه قربان کله رخصتی ده مدینې نه په جوی کې تشریف فرما دی
دیوار باندې عبدالله تشریف راوړ حسین سره مینه وکړه کله عبدالله تشریف راوړلو بیبي رحم زیر شول خدایا هسې ناز عبدالله خیمان شوی وي ما حسین نه جدا عبدالله هم پوه شولو نظر یې ورباندې پرېوتو بیا مې ترسوي محبتي حسین د نس د نامونه د جدا خو اورېدلي مې دي چې طلني وریا سفر باندې روان وي صدقه د ویر کوي ما صدقه ځان سره راوستي دی او نو محمد کربلا کې یو مو طرف نه حسین نه قربان کوي یو ځان طرف نه حسین اجر واقعا بیبي بیا خپلو زامنو ته اندازې ګواه مدینې نه ټوله لیارې چې تاسو ډېره ګرمي وي غږ به کول ما حسین نه وروره اخبار د سره تکې نشي اصغار د سره تکې قاسم د سره تکې خپل زامنو نه مې نه خستي دا ما حسین نه قربان ورو کربلا ته ورسېدل اندسې تاسو اورېدلي دي اولیاء مکرمه یو لقب دی شریکة الحسین واقعا څنګه عجیبه بیبي دی هر غم کې حسین سره شریکه دی خو بیا څنګه غمونه یې بېله براخې کې رسېدلي دي ځنه غمونه بیا بېله براخې کې هغه تاسو ته پاته دی کربلا نه وروسته دا ټوله غمونه بیا بېله براخې کې رسېدلي دي ورور سره ټولو غمونو کې شریکه وه اخبار ولوېدو تاسو اورېدلي دي حسین مخکې بیبي جنازې ته ویله بیبي جنازې ته قاسم ولوېدو ټولو نه اول اولیاء مکرمه اصغر ټولو نه اول اولیاء مکرمه عباس پرې نشان ټولو نه اول اولیاء مکرمه خو یې کله خپلو قدرمنو واړو بچیو قرباني پیش کوله سخاوت یې وکړه پلار نه سخاوت زده کړی دی قرباني کله وړه وړه زمن ماما ته راغلل مو ته اجازات راکړه مولود ودیس قدرمنې مور نه اجازات وغوښته مور ته راغلل مور یې مو ته اجازات راکړه ته کوم زمن ورشوي چې لږ مې تیار کړم مبارک لستوڼي ورباندې پورته کړه جوانان نو لاسو کولو بچي او محمد ایو سار باندې جعفر تیار اماما کېک دولا بل سار باندې حیدر کرار اماما کېک دولا وصیات یو توکړلو او د مغرانو سمنو تاسو د جعفر تیار المسیح حیدر کرار المسیح فرات ورسې کوی فراد باندې قبضه وکوي وای مور دا وصیت غور سره واوروي ای فرات و بګه وچې کله شو دې درسیم نه بخشش او ونه چې کوی ویلې اصغر ته د خیمو کې اصغر سخاوات وکسوي معرفات وکسوی دغه ورمنه خو ځکه بچی رخصت اول خیمونه نو سره وتا ویل مخکې حسین ویلور ده نغوړم چې حسین سترګې حیا واچې نه مون ټیټی شي نغوړم حسین مونا حیا وکي او ته د کو سوی زمونو په خدای مسپرلی وي خو ما وصیت باندې اعمال وکوي ازدار حقیان د جعفر تیار المسیح حیدر کرار المسیح فراد باندې قبضه کوئی مور وصیات یاد نه وتله و پاس کل رتلل چونکی وړو زخمی شول
یې یو په میدان کې شهید شوی دی یو خپل مامو خیمو ته راوړی دی جنازې اردو راوړي دي خو یو زنده راغلی دی خیمو کې لږې لږې خبرې کړي دي ټولې بیبیانې راغلي که څه اول کې ما عرض وکړو هغه بیبي چې د اکبر جنازې ته حسین نه مخکې لاړه وه مور دې نه برېښي مولا غږ وکړلو ما قدرمنه خور چېرته دی ای زمنو جنازې مې راوړي دي یوه بیبي راغلله خیمې ته چې کله یې خیمې کې یو عجیبه منظر ولیدو سترګې یې وغړولې بیبي چې نماز باندې سجدې کې سر یخی دی فریاد کوي خدای تا ډېره شکریا زه د زینب قرباني د قبوله کړه پروردګاره تا ډېره مهرباني زه د ما قرباني د قبوله کړه عزادارو نه و جوړېده صدقه دی ما حسین لیار کی منلی دی حسین تا لیار کی دا صدقه زه بیا واپس نه غواړم زه د اخ سخي لور یم چې چا ته صدقه ورکړې دی بیا مې نه دی اخیستې حسین دا مو تا نه صدقه کړې دي مینې مینې سره څو جملې واورئ دلته نه و جوړېده یولسم ورځې باندې کله تلای حسین جنازې ته راغلی دی حسین مې جوړېدلی دی بچیو جنازې یو طرف ته بې ګور و بې کفنه ایښې وې نه راغله ورته دا یې ورته نه وویله او نه محمد مور مو کوفې و شام ته روانه دی نه یې ورته وویله حسین یې رخصتي واخیسته روانه شوه کوفې بازار کې مرغلله یې د حسین راولې د اکبر راولې د ابوالفضل لپاسه حسین باندې نظر پرېوتی غږ مې کول ما د ګرانې مور زهرا زویه حسینه اکبر مبارک کې زلفې لیده یا فریاد به کولو او نو محمد خلی دل خو غږ یې ورته نه کولو دلته یا نه وکړل یې چې کله 40 کې واپس راتلل هغه مبارک کې مرغللې چې کله واپس راتلې اکبر مرغلله کله راغلله مور یې پاڅېده عباس مرغلله کله راغلله ام کلثوم پاڅېده د حسین مرغلله کله راغلله بیبي پاڅېده دوی وړې وړې مرغللې راغللې خو چوک خستلې ولای نشته وارث نشته سجاد مولا غږ وکړلو ترورې وړ وړ سمندر غلی دي زدوته ای سجاد ما حسین صدقه کړې دي زه بیا صدقه نه خلم عزادارو اخیری جمله ذکر د پاره خمور و څو پورې به صبر کولو چې کله مدینې ته راغلله خپلې هغې حجرې ته نه وته چې ته د اون محمد وړ وړ چې نمازونه چولي هغې وړو وړو زمنو وړو وړو چې نمازونه یې راواخیستل سینې پسې ونیولل کربلا ته یې مخ واړولو او نو محمد مور تاسو نه بغیر زندگی نشي کولی فریاد یا حسین